هذا دا خبره چې مواد منحصر په دې دریو کې چې امکان امتناع وجود ده، نه خالی دا درې بلکې دغه درې چې کیفیت ته نسبت ایجابي واخلې بیا دا مواد دي. ایو دي جهاد دا دي چې دغه کیفیت ته معتبر کې قضیه سره نسبت سره که موجبه کې معتبره هم جهاد دي، اکه سالبه کې معتبره هم جهاد دي. بیا دا جهت که موافق ماده سره صدقت و الا کذبت، اوس ایجاب وال خو ظاهر ده لکه کل انسان حیوان بی ضروره، نو ثبوت تی انسان حیوان ثبوت تی حیوان انسان ته نفس الامر کې ضروری ده، جهت هم دې ضرورت ته. نو صدقه اوس قضیه صادقه ده، ایجاب سره نفس الامر کې کیفیت لګي چې ضرورت ته دا ماده، او دغه کیفیت ایجاب سره حکایت کې لګي به جهت، او جهت موافق ته ماده سره ځکه ماده ضرورت ته کیفیت ته ضرورت ته جهت ته ضرورت ته. صدقت اوس قضیه صادقه ده. یا لکه ته وایې کل انسان حجر بالامتناع، دا موجبه ده، موجبه کې ماده لګي نفس الامر کې، جهت لګي حکایت کې. نو کل انسان حجر بالامتناع، هر انسان حجر بالامتناع ده. نو نسبت ته حجر انسان ته نفس الامر کې هم ممتنع ده، اتا امتناع جهت معتبر قضیه کې، نو جهت هم امتناع ده حکایت کې، اما ماده امتناع ده صدقت قضیه صادقه ده. خو سالبه کې مسله ده چې سالبه کې خو ماده نشته نسبت سلبي پاره، ماده خو د ایجاب ده، ای جهت خو عام لګي، موجبه کې لګي یا سالبه کې لګي. خو دا څنګه ته موافق کیا نسبت سلبي وال کیفیت چې ده دا به څنګه موافق کیا مادي د ایجاب سره؟ جواب دا ده چې دغه نسبت محمول چې موضوع ته ده نسبت سلبي یستحق عند الايجاب بأحد الكيفيات الثلاث، دغه نسبت محمول چې موضوع ته په سلب سره ده یستحق عند الايجاب، دا به خامخا مستحق په وخت ایجاب په یو د کیفیاتو ثلاثو چې ایجاب ته نه جوړیا به خامخا یو د کیفیاتو ثلاثو ورسره لګیا. لکه داسې وایي لا شيء من الانسان بحجر بالامتناع، لا شيء من الانسان بحجر بالامتناع، دلته امتناع او جهت ته سلب سره ولګېده، خو دغه جهت ماده ګرځي د دغه نسبت سلبي پاره په اعتبار د استحقاق ته ایجاب، ځکه دغه انسان چې دنه سلب د حجریت ته یستحق عند الايجاب، دا به په وخت ایجاب مستحق ګرځي یو د کیفیاتو ثلاثو چې ایجاب یې کیا انسان حجر وایي خامخا به یو کیفیت لګیا، نو الانسان حجر بالامتناع امتناع به لګیا. نو دغه امتناع په وخت ایجاب کې دا ماده ده، دغه امتناع په وخت سلب کې دا جهت ده. نو جهت خو عام څه کنه ایجاب سره لګي سلب سره لګي، خو ماده سالبه نشته بیا دا څنګه جهت ته؟ جهت خو ماده غواړي، نو ته به وایې چې دغه سلب دغه جهت چې د نسبت سلبي ده یستحق عند الايجاب، دغه نسبت محمول چې سلبي ده د سره یو جهت لګېدلی ده یستحق عند الايجاب، دا مستحق دي په وخت ایجاب یو د کیفیاتو ثلاثو چې دا موجبه کې داسې وایي چې الانسان حجرون، اوس په خامخا یو کیفیتو سره لګیا یا ایجاب یا وجوب یا امتناع یا امکان. نو لا شيء من الانسان بحجر بالامتناع، دلته جهت امتناع ولګېده نسبت سلبي سره، اما د امتناع ده ځکه دغه سلب المحمول عن الموضوع یستحق عند الايجاب بأحد الكيفيات الثلاث، دغه سلب محمول موضوع نه دا مستحق ګرځي په وخت ایجاب یو د کیفیاتو ثلاثو چې ته موجبه کې انسان حجر وایي به خامخا یو کیفیت لګیا، نو هلته کیفیت امتناع لګي، انسان چې حجر ده خو بالامتناع حجر ده. اوس اعتراض ده چې دلته خو جهت موافق ته ماده سره قضیه خو کاذبه ده، ځکه دا جهت خو موافق ته ولې جهت دا ده لا شيء من الانسان بحجر بالامتناع، سلب د حجر انسان نه ممتنع ده، نو جهت امتناع ده.
ماده د ایجاب ده دغه سلب المحمول یستحق عند الایجاب بأحد الکیفیات الثلاث دغه سلب محمول مستحق ګرځي په وخت ایجاب چې دا حجر ته ورته موجب کوي ثابت کوي انسان ته یو د کیفیات الثلاثه هم هوا ایجاب وخت یو کیفیت لګي نو ایجاب دی امتناع ده حجر چې انسان ته ثابت دی خو ممتنع ده نو جهت خو موافق ده ماده سره ځکه جهت امتناع ماده دی امتناع اکه خو کاذبه ده جواب دا ده چې مراد کذب نه منافات ده او مراد صدق نه عدم منافات ده دلته منافات ده دا کاذبه ځکه ده موافقت دی جهت ماده سره معنا عدم منافات عدم موافقت دی جهت ماده سره منافات دلته خو منافات ده ځکه سلب ممتنع خو منافی ده ایجاب ممتنع سره چې ایجاب ممتنع سلب ممتنع دا هونه سره لګي نو سلب ممتنع مخالف ده منافی ده ایجاب ممتنع سره دیو چې قضیه کاذبه ده اگر که ظاهر کې خودلته امتناع ده خو منافات ته پکې کنه ځکه سلب ممتنع منافی ده ایجاب ممتنع سره دا قضیه صادقه ده لا شی من الانسان بحجر بالضروره سلب حجر انسان ضروری ده ګوره جهت ته ضرورت ده جهت خو عام ده ایجاب سره لګي سلب سره لګي اما دلته د امتناع ده ځکه ماده د ایجاب معتبره څه معنا سلب د محمول موضوع نه چې په یو جهت موجهي یستحق عند الایجاب بهذا الکیفیات الثلاث دا په وخت ایجاب مستحق دی د کیفیت ثلاثه وګرځي چې ایجاب ته نه جوړ کې کل انسان نه حیوان نه هغه به ضروره به وای نو ماده د ضرورت شو اجت امتناع شو لا شی من الانسان به انسان به حیوان بالامتناع سلب حیوان انسان ممتنع ده ماده خو د ایجاب ده ځکه ماده خو به ایجاب معتبره ثبوت حیوان انسان ته واجب ده نو ته ایجاب رااله ماده وجوب اجت دلته امتناع رااله جهت ماده مخالف شو بیا که صادقه ده دا که صادقه ده چې لا شی من الانسان به حیوان بالضروره دا صادقه قضیه ده لا شی من الانسان بحجر بالضروره دا صادقه قضیه ده هغه توبه لا شی من الانسان بحیوان بالضروره دلته خو جهت او ماده موافق دي چې لا شی من الانسان بحیوان بالضروره جهت ته معذورت ده اماده دی ایجاب ده ضروری ده ثبوت ته وان انسان ته ضروری ده نو جهت موافق ته ماده سره جهت ته ضرورت ماده دی ضرورت اکه کاذبه ده جواب داده چې موافقت ته جهت ماده سره عدم منافات ته دلته خو منافی دي ځکه سلب ضروری خو منافی ته ایجاب ضروری سره ها سلب ممتنع نه د منافی ایجاب ضروری سره نو هغه کا صادقه ده دا کاذبه ده اوس وایي هاذا لا رأي القدما دا خبره چې دا درې کیفیت چې نسبت ایجابي سره ولګیا درې کیفیت نه نور چې نسبت ایجابي سره ولګیا نه سلبي سره موادون دا مواد دي الجهات پس دي دا درې چې حکایت کې نسبت سره ولګیا که ایجاب سره لګیا که سلب سره لګیا خدا کیفیت جهات دي دا متقدمینو رایه ده او سوال ده په دو باندې چې جهات خو قضایو کې ډیر دي جهات خو دنیا جهات دي اطلاق جهات تا امکان خاص جهات تا دوام جهات تا دا خو ټول جهات خو ډیر دي ته څنګه وایي چې هاذا لا رأي القدما دا درې کیفیت چې نفس الامر کې واغلې بیا دا ایجاب سره بیا دا ماده ده چې حکایت کې واغلې بیا دا جهات دي دا درې جهات دي بیا خو موجهات درې شو دا نور هم جهات دي په قضایو کې معتبرېږي دو وایي چې دا دې ته راجع دي دا ټول یا وجوب ته راجع کېږي یا امکان ته راجع کېږي یا امتناع ته راجع کېږي ځکه فعلیت وجوب ته راجع کېږي ځکه واجب بالفعل که نه فعلیت امتناع ته راجع کېږي ځکه دا امتناع بالفعل که نه فعلیت امکان ته راجع کېږي ځکه امکان کې فعلیت که نه داسې دوام دغه وجوب ته دوام راجع کېږي ځکه یو شی واجب خو دایمي که نه یو شی ممتنع خو دایمي که نه یو شی ممکن په امکان یې خو دایمي که نه نو دوام هم دغو ته راجع ده فعلیت هم دغو ته راجع ده دا ټول دو ته راجع دي امکان خاص هم امکان ته راجع ده یذ الامکان الخاص فرد من الامکان العام ځکه امکان خاص فرد امکان عام ده
امکان عام چاته وایي چې مقابل نه ضروري ښه بیا دا موافق پسې نه ضروري هم خیر ده امکان خاص که موافق ضروري به امکان خاص نه ده بیا واجب ده که ثبوتی یا امتناع ده که سلبي خو چې جانب مخالف نه ضرورت سلبي بیا دا امکان ده که موافق نه پسې سلبي بیا امکان خاص که نه خو چې مقابل نه ضرورت سلبي بیا مقابل که عدم و ضرورت سلب خو بیا وجود ضروري شو بیا دا وجوب که مقابل وجود و ضرورت سلب خو بیا عدم ضروري شو بیا دا امتناع امکان خاص هم په امکان عام کې داخل ده دا شو هذا على رأي القدماء واما على رأي المذهب واما على مذهب المحدثين اوس متأخرین مذهب باندې متأخرین وایي چې نه سړی داسې نه ده هر کیفیت چې نسبت سره لګیا چې هر نسبت سره لګیا په نفس الامر کې بیا که دا نسبت ایجابي وي که سلبي وي هر کیفیت چې نسبت سره لګیا که دا نسبت ایجابي که سلبي په نفس الامر کې چې واخلې کیفیت دې ذاتي قطع نظر عن اعتبارنا و تکلمنا موږ اعتبار په ذهن کې نه کړای من حیثیه کې تکلم نه کړای دا ماده ده چې قضیه کې معتبر کې یا موجبه کې معتبر ہے یا سالبه کې معتبر ہے یا فی تعقلنا یا فی تلفظنا یا عقل کې معتبر ہے یا تلفظ کې معتبر ہے جهت دا جهت پیدا خو آسان ده ضرورت ماده ده امکان ماده ده امتناع ماده ده توقیت ماده ده دوام ماده ده فعلیت ماده ده امکان خاص ماده ده دا ټول مواد دي خو چې نفس الامر کې لګیا هر نسبت سره لګیا ایجاب سره لګیا یا نه سلب سره په خولې چې وایي یا تعقل کې بیا جهت ته ځکه وایي اما على مذهب المحدثین هر چې په مذهب د متأخرینو فالماده تو عبارت ماده عبارت ده ان کل کیفیت هر کیفیت نه کانت چوي هر کیفیت کانت چوي دا څه وایي ان کل کیفیت کانت لأي نسبت کانت چې هر نسبت پرې که دوام و توکید لکه دوام شه دوام څه معنا چې په ټول اوقاتو کې توکید شه په خاص وخت کې او غیر ذالک یا نور امکان خاص شه فعلیت شه دا ټول چې وي دا کیفیت نو ماده عبارت هر کیفیت نه نفس الامر کې ایجاب سره سلب سره جهت عبارت هغه کیفیت نه چې موږ په تعقل کې یا موږ په تلفظ کې دا جهت ده ومن ثم كانت المواجهات غیر متناهیه دیو جنا دا متأخرین په قول تفرید دیو جنا چې ماده خو هر کیفیت ابیا چې هر نسبت سره لګیا ایجاب سره لګیا یا سلب سره لګیا په نفس الامر کې هر کیفیت جهت هم شو چې په عقل کې یا په تلفظ کې ایجاب سره لګیا سلب سره لګیا چې داسې شو نو كانت المواجهات غیر متناهیه شوی مواجه غیر متناهی ولې جهات غیر متناهی دي او سوال ده جهات غیر متناهی څنګه دي دا یو فعلیت غیر متناهی ده فعلیت کې خو فرقونه دي ته بل فعل زه بل فعل دي کې فرق ده ډوډۍ بل فعل ده چای بل فعل ده دي کې فرق ده نسوار بل فعل دي سیګریټ بل فعل دي دي کې فرق ده یو فعلیت په شونه شمیرې دي پر افراد غیر متناهی دي بیا به امکان لا څنګه شمیرې تا کې امکان خاص ته ما کې امکان خاص ته دې کې فرق ته لکه تا امکان خاص کله راغلی ده ما امکان خاص کله راغلی ده تا امکان خاص په کومو صفاتو متصف ده ما امکان خاص په کومو صفاتو متصف ده دې کې دنیا فرقونه دي نو جهاد غیر متناهی دي یو جهاد څه ده فعلیت دا غیر متناهی یو امکان خاص څه ده دا غیر متناهی نو چې جهاد غیر متناهی او من ثم كانت المواجهات غیر متناهی دې وجه مواجهات غیر متناهی شوي خو مشهور پکې دیار لستی لکه اوس دا بیانې فهي ان حکم فيها پوه شئ